بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم على رب العالمين رب اشرح لي صدري. نو مونږه د اهل سنت والجماعت عقاید مبارک خبرې اترې کولې، د ملائکه مبارک خبر او شوله، د کتابونو مبارک، د رسولانو مبارک. نن سبق کې د معراج مبارک خبره ده. د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې معراج دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یخ باندې شو، او په یخ باندې ویم شرط پکې ده چې په یخ باندې شو، او دیمه خبره ده چې دا د جسد مع الروح سره شوی، او اسمانونو ته پورې غوتله تللی، خو د اسمانونو بره تللی چې څومره الله تعالی غوښتله، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم معراج ته تللی. د معراج واقعا د نبوت نه یو روایت مطابق 15 کاله مخکې، د یو روایت مطابق 3 کاله مخکې په 27 رجب باندې پیښ شو. کم چې فلسفه دي یا نور خلق ده، نو هغه د دې انکار کوي. یو د معراج دوه حصے دي. الله تعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. دې ته اسرا ویل کېږي. د مسجد حرام نه د مسجد اقصا ورتلل دې ته اسرا وي. نو دا حصہ دا په قران مجید سره ثابت ده، دې نه انکار کوونکی کافر دی. او بیا د دینه بعد چې کم دي د اسمانونو د قتل دا په خبره مشهور سره ثابت دي. نو دینه چې څوک انکار کوي نه کافر خونده او فاسق دی. او بیا اسمانونو سه برا د سدرۃ المنتهى پورې او الله تعالی رؤیت شوی او کنده شوی، دا په خبره روایت سره ثابت دي. خو دا چې دي کنه د معراج دا ثابت دی. اوس بعض خلک هغه د معراج د انکار کوي. د معراج نه چې انکار کوي کنه منکرین د معراج، هغه د ځان لپاره دلایل وي. یو دلیل دا وي چې لکه کدا ته دا دغه وکي معراج اومني، نو بیا خرق د اسمانونو دا لازمیږي چې اسمانونو شلیدل، او دا چې اسمانونو خوشليږي نه، فلسفه دا چې اسمانونو شلیږي نه. ویم کم کسان چې معراج نه مني، نو وی کنه چې دې اسمانونو لپاسه باندې دا انور ده، انور دا یو د اور مخلوق ته دا سزا نه پری دی، خوار څه سيزي خو شو مې معنی. او دریم دا روایتونه دا کې لقادت معاویه رضی الله تعالی عنہ کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه د معراج مبارک ته پوښتنه شونه، هغه چې کانت رؤیا صالحه. حضرت عائشہ فرمایي چې ما چې کوم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام جسم دار خپل ځان لري نه لله. نو د دې نه جوابونه دي. یو خدا چاوي چې هر خلق د اسمانونو د نشته نه، نو دا خبره ده غلطه ده بای. دا چې الله تعالی په خپل په قران مجید اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، بل دا اجسام دي، اجسام او اجسام دا ټول لیول سره متماثل دي. نو چې کوم سفلی اجسام دي یعنی د زمکه دا، نو بری کې خرق او التیام راځي، نو باسمانونو کول نه راځي، دا جایز دي. بل دا کنه چې لکه دا خبره کوي چې حضرت د بر اور دی او دغه دا سور دوی نور دی، او نور دا چې انسان سيږي، نو په نور کې د سيدلو طاقت چا پیدا کړی دی؟ الله تعالی پیدا کړی دی. واښوي الله تعالی پیدا کړی دی. نو څنګه چې حضرت ابراهيم عليه السلام د پر الله پاک اور دې دا ګولې گلزار کړی دی، د چې دا پیغمبر سلام بل او چې دا زین نه مني، نو خدای دې تباہ برباد کا معجزه ورته ولي وي. معجزه خو دې ته چې عقل نه مني کنه، چې عقل منل نو بیا ولي دې ته معجزه وي. معجزه خو دې ته چې هغه عقل نه مني. پوه مې معنی. او کوم د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دلیل چې کوم دی دا غي نه جواب دار. یو خدا چې حضرت معاویه په دغه ټیم کې سره اسلام راوړل، نو حضرت معاویه دا نو د یو قول مطابق وسوله دی بیګه، د بل قول مطابق فتح مکه په مقابل اسلام راوړل. او دا واقعیت دغه نه مخکې ده، د معراج د مخکې ده، د هجرت د مخکې ده. او بل چې رؤیا صالحه مطلب دا دی چې لکه دا یقیني خبره ده په سترګو باندې لیدل نه. او د عائشه لکه دلیل نه جواب ده چې حضرت عائشه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام سره وعده د 9 کالو په عمر کې شوی دی، او پیغمبر علیه السلام چې کله مدینه منورې د هجرت کوونو باغ وخت د عمر اته کالو. او د روایت مطابق د حضرت عائشه رضی الله د معراج واقعیا د هجرت نه 15 کاله مخکې پیرته رشیدا، نو 3 کاله د هغه عمر، نو په 3 کاله کې په سمانی پوي، او 3 کاله غیر پیغمبر علیه السلام سره ومنه.
د 3 کالو په عمر په وخت نو چې ما نه پیغمبر اسلام سره کله واده شوی دی دا نه بعد ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل بسترې نه لري نه لله یعنی ما دا چې سم د ورک شوی نه مونږ لکه پوه شو مې معنی نو یا دا واده نو وسو او دا خبرې خو دا واده نه څه چې ستا لا هجرت نه شوی دا وخت دی پوه شو مې معنی او بل او چې دومره لري زګی ته تلل اسمانونو ته تلل دغه ته تلل مسجد اقصی ته تلل دا خو د 3 ورځو سفر دغه دی او بیا دا غینه اسمانونو ته خطر او د اسمانونو نه بره خطر او چې بیا پیغمبر سلام راغی نو وې دغه کټه بستر چې لیندای دغه لا ګرم پرته وا او دروازه چې نن دا یې کیواټ چې نن دا لړکېدو نو معجزه ورته وایي څه کنه چې لکه دا هر څه لکه عقل نه مني چې عقل مننه بیا معجزه ولي وا نو کوم کسان چې لکه معجزه نه مني کنه او هغه د دین د خپل عقل تابع کوي دین د خپل عقل تابع کوي و چې بس په دې کې خبره منم کړي زموږ عقل مني اجه زما ځین دا خبره نه مني کنه نه معراج نه انکار کوي ډېر څه کسان معراج نه مني چې نه مني بس څه وسره کوي والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه إلى السماء دا ہے دا دغه دی پکې چې معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم د بار في اليقظة په یقه باندې شوی دی نورت په هغه کسانو باندې کوم چې وایي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس چې کوم کسانو چې په خوب کې شوی دی کنه مې چې په خوب کې شوی نو بیا د دې ونه خلک کافر کېدو خلق دونه تعجب ولیکو په خوب کو خسای هر څه کول شي او بیا غدا دونه تعجب خبره نه نو بیا خبره شوی دی به شخصي شوی دی یعنی د ذات مع الجسد سره شوی دی د روح مع الجسد سره بازو چې صرف روح تللی جسد نه تللی نه به شخصه الى السماء اسمان ته تللی بعض به کوی چې بیت المقدس ته تللی نه اسمانونو ته تللی ثم الى ما شاء الله تعالی من العلا او بیا هغه ځای ته تللی چې کوم سره الله تعالی غوښتل یعنی سدرۃ المنتهى ما قوړېدل دا هر څه سری حق دی حق څه مطلب دی ای ثابت بالخبر المشهور اذا ثابت شي په خبره حتى ان منکره يكون مبتدعا چې دین انکار کوونکی بدعتي دی وانکاره وادعاء استحالته انما يبتني على اصول الفلاسفه وکم کسان چې د معراج انکار کوي او دعوه کوي چې دا محال دي نو داغي بنا دا په اصول د فلسفه باندې چې فلسفه دا خبرې کوي چې یو خرق د اسمانونو محال له یو دا خبره کوي او بل دا چې لکه دون الګ زمانه کې دا دغه جدينه په دون الګ وخت کې دا اس دغه ته بیت المقدس ته او بیت المقدس له اسمانونو ته بیا سدرۃ المنتهى دا په دغه الګ وخت ذهن نه مني دا خبره ذهن نه مني او درېمه خبره چې بلا ناری مخلوق ته هغه سیزل کوي پوه شو به باندې نو وای هر څه ممکن دي الله تعالی اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت والا قد زيف الخرق والالتئام على السماوات جائز خرق شلیدل التئام جدا کېدل پاسمانونو باندې جایز دي ولی الله تعالی اذا السماء انشقت نه اذا السماء انفطرت چې اسمان به وچوي دا جایز دي خرق د اسمانونو بل لا والاجسام متماثله دا علوي او سفلي دا ټول اجسام دي او اجسام د جزء لا تجزانه جوړ دي دا ټول یو شی دی نو چې په علوي کې خلق راځي په سفلي کې خلق راځي نو په علوي کې هم خلق راځي يصح على كل ما يصح على الاخر سيږي په سبانه چې کوم سيږي په بل باندې او بل دا کنه والله تعالی قادر على الممكنات كلها الله تعالی پر ټول خبرو باندې ممکنات باندې قادر دی نو چې دا دی ومنه جو بیا خو بګاړو شک شته نو فقوله في اليقظه وې دې مصنف رحمت الله علیه پر خپل خبره کې پر خپل تعریف کې وي چې في اليقظه نو ففي اليقظه کې اشاره ده الى الرد على من زعم فرد باچا باندې چې چا ګمان دي ان المعراج كان في المنام چې معراج بس کې شوی دی په خوب کې او دا لپاره دلایل څه وي علامه رویه عن معاويه رضي الله تعالى عنه انه سئل عن المعراج چرنه المعراج مبارک ته پوښتنه کړل شو نو قال هو كانت رؤيا صالحه چې دا صحیح خوب دی نرشتنه خوب دی نو ورته کې دا رؤیا په معنی د رؤیت لیدل دي چې دا د په عین سترګو باندې لیدل دي هغه پوښوي یا رؤیا عین اريها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الى بيت المقدس نو جواب ولا څور کړی شوی دی چې د دینه مطلب څه دی چې دا په یقه باندې پیغمبر سلام په یقیني سترګو باندې لیدلې دي پوه شو به باندې لکه څنګه چې الله تعالی په
آیات کوئی اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما فقد نرى غيب كليشة جسد محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. نو دا دې له موږ جواب ورکوم چې دا خو لګا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هجرت نه مخکې شوی دا او دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغل نو هغه د هجرت نه بعد راغل. او بل وقد قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك او نه لګل موږ استاغه خوب هغه چې موږ ته خود لري وځل کې د رؤیا نه مراد خوب نه نه بلکې د رؤیا نه مراد د غلیدل د سترګو په ذریعہ سره او نه دي ګرځولي موږ استاغه لیدل هغه چې موږ ته خود لیو. هغه پوه شوي کله رؤیا نه مراد خوب واخلي او ته خوب دا واقعا بیان کړي نو دا خبره خو دغه نه ده عجيبه نه دا خبره واجبه نه ځکه چې دا خبره عجيبه سره و چې هغه څه پیغام په خوب کې اسمان ته خدایما زبېګا په خوب کې چې نه ځان ملل او تک تورما او د وینو سروما او چې را پاسې د یوزم نو مړه خوب وسدا غونه خلک دون دا ته خوب دي خوب دي نو کله دا خوب واقع وي نو په دې کې غوډیر کسان چې نه د اسلام نه وړېدلې بګو مرده چیو بګي بل کافرانو دا خبره چې کړه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا خپل معراج دا واقعا بیان کړل ټول نه لاول ابو جهل پاسې نو او لاړو ابو بکر رضوان پسې ولکه ملګری خو دې نور کړه بنو یو خبره کوله بل خبره کوله نن پکې اسمانونو ته قدر بل خبره کوي چې کله دا خبره پیغمبر اسلام پس راغله نو وې دې رښتینه وې دې هر څه چې اندر رښتیا وې دروغ نه وې نه دا کنه بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د صدیق لقب ورکړل شو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خبره کې تصدیق کړل هغه پوه شو به باندې ها او کله خوب خبره دا بیا تعجب نه لګي خو دې خوب نه مراد او مجيب بان المراد الرؤيا بالعين تدين مراد دسترغ اللي فاسترغ سرا والمعنى ما فقد جسده عن الروح او کم دغه چوي کنه چې مان نه ورکړه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د جسم نه ورکشه نو جسم د روح نه ورکشه بلکې جسم مع الروح ده. وكان المعراج للروح والجسد جميعا معراج د روح او د جسد د دوانو د پاره یعنی نه واده د روح د پاره هغه باندې کسان وایي چې صرف د روح د پاره او صرف د روح د پاره نه بلکې د جسد او د روح د دوانو ده. وقوله بشخصه او بشخصه سره اشاره له الى الرد على من زعم انه كان للروح فقط پیغام کسان وایي چې صرف د روح ته شوی دی ادا نه شي موږ روح ته شوی نو بیا به خبره دونه دغه نه دا بدون تعجب نه ولا يخفى او خفينا ان المعراج في المنام چې معراج په خوب کې یا په روح سره ليس مما ينكر كل انکار دا دې خبر نه چې دې انکار وکړل شي کومل انکار تر دې پورې چې خلکو چې نه انکار کړو پیغمبر اسلام ام هاني ټول مخکې خبر وکړه ام هاني دا پیغمبر اسلام د تر لوروا هغه دا وی چې دغه ته مکو دا خبره قریش ولدا خبره مکو پتا به یقین نه کوي الټا پیدا باندې نور خبرې نور دا خبره باندې دروغ به باندې جوړه مینا دا ورته ما پیغمبر سلام لاړو قریش مجلس کوي ابو جهل دې نه پاسې نو او وی چې لکه راشي پیغمبر کو نه ویني خبرې کوي او لاړو په دا پسې په حضرت ابوبکر رضی الله عنه پسې لاړو حضرت ابوبکر ورته بس صحیح دی ویلې رښتیا وي دروغ نه وي نو دغینا ليس بما ينكر كل النكار والكفرة انكروا والكفرة او كافرون كفر جمع د کافر ده انكروا امر المعراج غايه الانكار بده معراج لري خبر نه ډیر انتهایی انکار کړی دی بل كثير من المسلمين بلکې ډیر د مسلمانانو قد ارتدوا بسبب ذلك دې خبرې د وجه نه مرتد شي هم دي لکه پوښوي بل مصنف رحمه الله علیه خپل کې و چې الى السماء وقولوا الى السماء او په الى السماء کې اشاره ده الى الرد رد على من باچا باندې زعم چا ګمان کې ان المعراج في اليقظه لم يكن الا الى بيت المقدس چې دا معراج په هغه منصب د بیت المقدس پورې شوی او اخوانه لشي نو علامه تقبه الكتاب نو دې باندې قرآن مجید هم دا وینا کړی ده کنه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقولوا الى ما شاء الله ثم الى ما شاء الله تعالى اشاره ده الى اختلاف اقوال السلف چې سلف او اقوال په مختلف دي فقيل الى الجنه
چا به دا ویلي چې پیغمبر سلام د جنت پورته راو او بلاره باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په براق باندې ختنه او براق د خر نه اوچتو او دغه نه د خچر نه جنن د قطه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې خپل کې خودلی بیت المقدس ته ورته د اتفاقات منځ کو دا نبی اسمانونو ته وکړو په اولي اسمان کې آدم علیه السلام سره ملاقات وکړو په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام یحیی علیه السلام سره ملاقات وکړو په دریم اسمان کې یوسف علیه السلام سره په څلورم کې حضرت ادریس علیه السلام سره پنځم کې حضرت هارون علیه السلام سره او په شپږم کې حضرت موسی علیه السلام سره په اوم کې حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو چې حضرت ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته جنت ډډه والی و او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سدرۃ المنتهى ته لاړو او بیا جنت ته داخل شو نیو قول پکې دار وقیل الى العرش او چا پکې دا ویلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنتون اخوا د عرش پورې ته لري وقیل او چا پکې دا ویلي دي چې الى فوق العرش د عرش ته لپاسه ته لري فلسفه دین اختلاف کوي وقیل الى طرف العالم او چا ویلي دي چې بس دا عالم اخرنی طرف ته جنت رسیدل لري نو فالاسراء هو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد المقدس الى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب د مسجد حرام د مسجد اقصى پورې تل د بیت المقدس پورې تل دا قطعي له ثابت ته په کتاب سره والمعراج من الارض الى السماء مشهور او د زمګي د اسمان ته تل الله مشهور دی به ثابت دی په خبر مشهور سره ومن السماء الى الجنه او د اسمانونو جنت یا عرش ته یا دین علاوه دا خبر واحد دی لکه پوښتنه به معنی نو د الاولین اسرار انکار کول دا کافر دی بل مبتدعی دی ثم صحيح يا سيدنا انه صلى الله عليه وسلم انما راى ربه بفؤاده لا بعينه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک پس سره لره پر سترګو سره نه لره پوښتنه په دې کوم اختلاف ته یو څوک کوئی چهره په دې سترګو باندې له څوک په دې سترګو طاقت نشته په سره لره لکه په دې پوښتنه تاسو نو د معراج مبارکه زمونږ عقیده دا چې معراج دا په یخه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به شخصي شوی دی د روح مال جسد سره شوی دی او اسمانونو ته شوی دی واښو به نه د اسمانونو بیا بره نو الله تعالی تر دا ورکی بری باندې اعتراضات جوابات دا ورخه صحیح دی نن سبا ور خلک نه نوې چې کم تعلیم یافتري نه مني ور دا خبره اترې دا بخیت خواړو شوه